الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اگر دنیا بکسب بند بودی اگر دنیا بکسب بند بودی ابو القاسم محمد زنده بودی درود شریف ہوئی اللهم صل وسلم كما تحب وترضى زمائزانو نن 14 फरवरी 2025 दलता जामी मस्जिद बैतुल मामूर की दजुमी बनिस्बत बांध राजमयू बयान स्तासुला निदार रवांदा शिद कुरान दी मुख्तसर आयात के अला फरमाई सरदार दो जहान
صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی چې محبوبت امت ته اوایا قل یا محمد لامتک محمد خپل امت ته اوایا پیغام ورسوه د امت غوږونو کې دا خبر اور واچوه کومه خبره چې ان الموت الذي تفرون منه محبوب امت تدا اوایا چې هغه مرګ چې هر انسان طبعی طور د مرګ نه تختی مرګ یې خوښ نه ده کنه چې ته د مرګ نه تختی کنه مرګ سره ستاسو ملاقات زړه نه غواړي لیکن مرګ تاسو چرته هم نه فریږدي فإنه ملاقیکم الله وایي که ته هر څومره مرګ نه تختی کنه مرګ تا نه فریږدي مرگ دی پسر دمیر فقیر مرگ دی پسر دمیر فقیر شتیب اخرے پڑتوگیر جمعه ورځ وه مولانا صاحب سره د جمعې د لمونځ نه مخکې ناستم میډیکل سټور کې مولانا صاحب ته ما وی یو شعر تاسو ووایئ زه به یې لیکم دا شعر مولانا صاحب وایو ما لیکئ دا شتی لفظ ما سمجھ کې را نغی ما ورته مولانا صاحب شتی څه ته وایي په دې سینه کې داسې وهلم ځواني مرګ شي شتی غشي ته وایي مرګ دې فسر د امیر فقیر شتی به اخره پړتوګیر اخر بلال شل دی جگیر اخر بلال شل دی جگیر غشینی ولی درت کمان کے اسرائیل منتدى سی غشینی ولی ده چه ده خدای ده طرف نکلا ادر اوشی چه پا دی بند باندی غشی ورخلاص کر اسرائیل غشی پا مونگ را خلاص کرے بس بیا څنی کنه خپلوان ورته ناست وي رشتہ داران ورته ناست وي کنه لاړ شي فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم
عنكم ولا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ألا ويولداسي نشوكناي أي تاسو داسي كولين شيء چکل استاس یو رشتہ دار وی محبوب وی کنا اذا بلغت الحلقوم استاسو پمینس کی پروت وی رشتہ دار محبوب روح یدی حلق ترا ارسی مریتی روح را ارسی کنا وأنتم حينئذ تنظرون تاسو دغه وخت کې ورته ګورئ کنه چې د پلار د زوی د مور د ښځې د محبوب روح مې دادا دې مړی ته را ورسېدی کنه تاسو ورته ګورئ حاضري کنه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله دغه چې قریب الموت روح تینا فرواز کی ملکیږي دغه مړی ته الله وستاسو نظر نږدې یما تاسو ارد گرد اور باندې را جمعي ورته ګورئ څوک جاړي څوک ماتم کړي الله وای د علم د قدرت په اعتبار زور نږدې یما تاسو ما نه ګورئ ازما فرشتي اسرائیل تاسو تخکارنا اسرائیل لګیا تا ستاد محبوب رشتہ دار کے خپل کاروائی کړي روح ته نرا علی تاسو ورته ګورئ داسې بې بسئ کنه د اسرائیل مقابله نشي کړی کنه اوس تاسو دا ګمان ده چې مونږ به بیا نه راژوندي کېږو مونږ سره به حساب نه کېږي کنه نو بیا چې نه در سره کېږي کنه تاسو کې که دومره طاقت وي کنه دغه مړي ته دا روح ور واپس کړئ کنه ترجعونها إن كنتم صادقين دا روح چې دی مړی ته را ورسېدی نو که تاسو کې طاقت وي دا روح پکې واپس کړئ چې را ژوندی شي رحمان بابا فرمائے چې زوی د فلار پغې کې پروت وي روح ته لاړ شي زوی د فلار پغې کې پروت وي روح ته لاړ شي د قضا علاج په مور په فلار نه كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت التراقيا روي دا سنده چې کله روح را ورسیږي کنه دې مړی ته وقيل مرق رشتہ دارانا وربان را جمع دی کنا روح یا فرواز کړي کنا رشتہ داران سره چغې کړي ناری کړي یو بل توای چې مرق اغدم اچول ولا چرته دا
الکلاشا زر جلتی سرا ایمرجنسی کی ڈاکٹر را اغواړه کنه جماعت نه مولوی صاحب را اغواړه چې مولوی صاحب دم ور باندې واچوي کېدای شي را ژوندی شي کېدای شي ژوندی پاتې شي اوس دغه بېغیرت چې دا فروت ته روح دې نه اوځي کنه دغه ته اوس مولوی صاحب را غواړي اوس مولوی صاحب ته فتح ده چې جماعت کې پشل کالا سلویخ کالا کې چرته دې د اوس په مافسی الله اکبر کړي نو کنه جماعت کې مې په دوربین لیدلی نو کنه نو اوس دم لولی ورشم کنه دالته یو مړ شو نږدې ما ته ویل جنازه مال د جنازه زه نه کړم ځکه دومره مال دولت ورسره و لکه د قارون حج یې اونکو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمت يهوديا او نصرانيا جناب رسول الله فرمایي چې پچا حج فرش کنا او حج اون کړي نو د خوخه د کف يهودیت باندې ملکی کف عیسایت باندې مال دې حدیث د خاطر نزین جنازه کړم نه دعا ته ورځما چې اللهم اغفر لي وله دا نه پسې وایم وقیل رشتہ داران چغې کړې چې دم والا را غواړئ ډاکټر را غواړئ کنه چې علاج وکړي کېدای شي چې ژوندی پاتې شي اوس هغه چې پروت روح ترې نه ځي هغه په دې خپل ذهن دل دماغ کې څه وایي کنه وظن انه الفراق رشتہ داران چې غوي چې ډاکټر را غواړي مولوي صاحب را وایي چې دم پې واچوي هغه قریب الموت چې روح ته نه اوځي کنه وظن وایقنا ځان به معنا یقین ده هغه دا یقین وکړي کنه چې نور په دمونو کار نه کېږي نه په علاجونو کار کېږي وظن انه الفراق دغه یقین راشي چې دا نن ورځ دا اوس وخت چې کم ده دا د فراق وخت ده کنه داسې فراق چې د ښځې نه به هم جدا شمه بچو نه هم جدا کېږم اوس یارانو دوستانو نه هم جدا کېږم مال دولت جایداد کور نه هم جدا کېږم رشتہ داران د علاج لپاره چغې وهي دغه یقین راشي چې دا اوس د فراق ورځ ده کنه لږ ساعت پس والتفت الساق بالساق لږ ساعت پس والتفت الساق بالساق یو پندلی یو لنګی د بل سره برابر شي روح تلال شي لنګي داسې اوچ شي لکه اوچ لرګي کنه نه داسې کولی شي نه داسې کولی شي داسې زمانه وه چې غریبانو مظلومانانو ته به ویل مزدور ته به ویل چې ورک شه مړه جاؤ یہاں سے بدتمیز دفع ہو جاؤ اگر 1 لاکھ میں نے تجھے مارا تو پھر تیرا خیر نہیں ہے
خلق بے پلتو وحل کنا نن اغلطی چی دی اغلینگی داسی اچ تیر شو کنا اچ لرگی شو سررانیز دی شو والتفت ساق بالساق رشتہ داران دا کپن چررا اشلوی ٹکڑا دا دوغٹی گو تیر سر اتڑی کنا دوغٹی گو تیر اتڑی چخ بی اخوادی خوان زمون د مستقبل دغه حالت عاقبت خوب یوم پیش دخاورو عاقبت خوب یوم پیش دخاورو ځان بچو څنډې پګوتل تراب اخیر به د خاورو یو مردن نه جوړ شي تر څو پورې به پګوته باندې د ځانه خاورې او کچري لرې کوې تر څو به استري شوی ګرځې والتفت الساق بالساق یو لنګی د بل سره برابر شو خپې در اتړلې رشته دارانو خپې در اتړلې کنه خپې در اتړلې نو اوس به چرته رواني د امریکې ویزه درته لګېدلې ده که د لندن درته لګېدلې ده که د یورپ درته لګېدلې ده ډېر دا کونیان راپاس دا کوني عالم دا نن سبا د ټي وي نسل د موبایل نسل د پولیو نسل دو نمبر نسل روان شي چرته چې یورپ ته ځم یورپ ته ځم په یورپ کې څه خبره ورکوي د رزق وعده خو خدای دلته هم کړې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها دا هر ژوندي شي رزق الله وی فما فرض لازم د زی ورکوما ستا مستقل ټکانه هم ماته معلومه ده عرض دې هم راته معلومه ده کنه یورپ ته ځم یورپ ته ځم نو اوس چې لنګي دې سره نږدې شو ګوتې در وتړلې د دې نه پس به اوس کم خواځې قرآن څه ښکلی کتاب خو که په قرآن څوک پوه شي ځان په پوه کړي الی ربک کاف هم برای خطاب ده مونږ هر یو ته خطاب ده لکه زه اوس تا ته وایم تا ته وایم تا ته کاف برای الی ربك يومئذ المساق نن ورځ ستا تلل خپل رب ته دي کنه چې روح درنه وتی بس ستا واپسې وشوه کنه چې ځې 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 ابازوله به راځې منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ستا واپسی واپس خپل رب ته ده کنه رب سره به دې ملاقات کیږي من مات فقد قامت عليه القيامة جناب رسول الله فرمای چې څوک مړ شو بس د باندې قیامت برپا شو د قیامت حالات شروع شو حضرت سلیمان علیہ السلام
ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر هم و بادشاہ هم ده. شام کې ناست یو بوډا سړی ده د سلیمان علیه السلام دوست. سلیمان سره په تخت هم ناستو، مجلس کې به هم ورسره ناست، ورسره محبت. یو ورځ بوډا حضرت سلیمان علیه السلام سره ناست. اچانک اسرائیل د مرګ فرشته د انسان شکل کې راله کېناست. چې کېناست اوس اسرائیل خبرې حضرت سلیمان علیه السلام سره کړي او د سترګو دې ګوډونو کې دې بوډا ته داسې بد ګوري. خبرې سلیمان سره کړي ګوري بوډا. بوډا ویریده. سلیمان علیه السلام ته ویل دا څوک د خبرې تا سره کړي او د تعجب او غصې انداز کې ما ته ګوري. سلیمان اسلام ورته ویل دا خو هغه د مرګ فرشته اسرائیل ده کنه. بوډا ویل هاي هر زما خیر نشته، فبمحبتك إلي. حضرت سلیمان ته ویل ستا د پغه محبت قسم می چې تا ما سره محبت ته زما تا سره څه جوګار راته ولګوه د دې نه مې خلاص، ته اسرائیل نه مې خلاص. هوا ستا تابع ده، هوا ته حکم وکړه چې ما چرته ورسوي لري. سلیمان اسلام هوا ته حکم وکړو، هوا د شام نه هندوستان ته په 2 سکندو کې ورسه. لاړ هندوستان ته ورسه. اسرائیل هم پسې ووته. لږ ساعت پس اسرائیل واپس راغی. چې راغی حضرت سلیمان اسلام ورته ویل چې دا څه چلو، خبرې دې ما سره وې، قتل دې زما دوست. ویل حضرت الله را ولېږلمه چې د سلیمان دوست فلانی د ده نه روح هندوستان کې واله، ځکه د ده د پیدایش نه مخکې الله ویل زما فیصله دا وه چې د هندوستان پلانۍ خطه کې به د ده روح قبض کی. اوس د الله حکم دا و چې هندوستان کې روح دې نه واله او دی دلته شام کې ناست. د شام نه هندوستان ته د میاشتو سفر او د ده عمر کې یو څو منټه پاتې و، بس نور عمر ختم. زه اوس حیران ومه چې څو منټه پاتې دي او دی شام کې ده او فیصله ده روح د قبض هندوستان کې شوی ده. مانایروم فرمای چې اسرائیل حضرت سلیمان ته ویل چې کی مرا فرمود حق این مرز جان، کی مرا فرمود حق این مرز جان، جان اورا تو به هندوستان ستان. حق تعالی را تویلیو چې دغه روح په هندوستان کې واله. دې د مشعین جا و بس حیران
شدم دید مشئین جا و بس حیران شدم در تفکر رفت سرگردان شدم چون به امر حق به هندوستان شدم دیدمش آنجا و جانش بستدم فیصله در هندوستان کی و دی میں دلتا تاثر شام کی ناس اولید دی یو څو منټې فاتې وو بس په سوچونو کې لاړم حیران شومه ځکه مې درته داسې کتل کنه سلیمان ویل بیا څه چل وشو دی خو دا واپس ذریعه ما هندوستان ته ورساو ته هم پسې ورک شوې بیا څه چل وشو ویل دیدمش آنجا و جانش بستدم چاوا څنګه د هندوستان کې کوز کو زمخ کې دغه نه ورسېدم کنه روح مې ترنه واخیست واپس رالم تا ته اذا قضى الله لعبدنا عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة رواه الترمذي حضرت عمرو بن شعيب نے روایت فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ خدای مخکی دا بندگانو دا پیدایشنا دا بنده دا پیدایشنا مخی خدای فیصله کرده دا چه دا ازمکی فلانی خطب روح تینا علمکنا اس دای ناس بلزای کیوی لری ناس لی فیصله دا شوی دا چه پدی وقت پدی ازمکا دا دنا روح علما جعل له الیها حاجه خدای د پړکی او ضرورت حاجت ورواچوي کنه دای په خپل خوخه باندې په شوق باندې غځای ته ځان ورسي یو کس دلته کراچي کې ګوري د بچی دی هرڅه خوشاله د خدای فیصله ده چې ده ډیری غازی خان او ډیری اسماعیل خان په مینس کې به دلته یو دوه درې ډیر خطرناک موړونه دي ګاډی پیدا شي داسې سړی چې وایي مې دې ځای ته راغلی چې په دغه موړونو کې به ډیر اسماعیل خان او غازی خان مینس کې روح تېنل بس دا سړی دلته ځان ټوکرۍ کوي جی زه خو ځم کلي ته ځم پېښور ته ځم مکه سړی کېنه پېښور څه کوي هلته خو اوس یخني ده مزه کراچي کې موسم برابر مور هم ورته وایي بچیه مزه ښځه هم ورته وایي مزه فلان هم ورته نه چې تاسو هر څومره ووایي زه ځم پېښور ته ځم پېښور مې یادېږي 400 مې یادېږي بیگ تیار کړي هر څه دا خرچوالی چې زه راځم زه راوخته به دا پیسې تاسو لګوئ چې ډېرې ونه لګوئ ډېرې خرچې چې ونه کړئ اسراف چې ونه کړئ ځان معطر کړي روان شي د خدای فیصله دا ده چې د ډېرې غازي خان او اسماعیل خان مینځ کې روح تېنلم ګاډی په موړ ورغی بل ګاډی دا خوانه راغی غرق اکسیډنټ وشو دا کراچی والا پکې مړ اوس ته وایي چې ما خو ډېر ورته وویل هاي ما خو ډېر ورته چې زما خبرې منلې وای دی به اوس دلته مونږ سره ژوندی ناست دا ټول په دغه ارمانونو کې لاړو
یقین فی مکړه دی دنیا ډېر رنګارنګ بندګانان وشړل یقین پہ مکړه دی دنیا ډېر رنګارنګ بندګانان وشړل ډېر امیران ډېر سرداران ډېر یشاهان وشړل ډېر امیران ډېر سرداران ډېر یشاهان وشړل ډېر د سر ایمان تیرو پدې دی بی وفا معشوق ډېر ډېر عاشقان وشړل قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم محبوب امت ته وایا چې هغه مرګ چې تاسو ته نه تختی مرګ نه وایي دا مرګ به درځي تا سره به ملاقات کړي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة کوم ځای کې چې ته بنده مرګ به درځي کنه کدنګ مضبوط محل برج کې کېنه کړکۍ دروازې سوراخونه بند کړې کنه هلته به هم مرګ درشي کنه کده اوسپنو حصار تر ځان چاپېر کړې کده اوسپنو حصار تر ځان چاپېر کړې شیشه وګڼه حصار د دې دنیا مرګ به درشي فإنه ملاقيكم تب په ډبل بیډ باندې ناسته شاته به دې یو تکیه وي دې څټ ته به دې وړه غوندې تکیه لګولې وي که نه ټي وي به درته سټارټ وي کیبل به درته چال وي که نه ډرامې به ګورې په عیش و عشرت کې به څه دې په ما کار شي شیخه زه خرابه یما چرس کوم چرسی یما چرس کوم چرسی یما د چرسو یو سګریټ بایو ډکوي بل بخالی کوي د شرابو بوتلې بم فرج کې درته پرتې وي اچانک فإنه ملاقيكم اسرائیل به درته ودرېږي چې ما راځه ختم تدين پس بیا چرته ځي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر بیا به د داسې ذات باندې ستا پیشي وشي چې هغه په پټو هم عالم ده په ښکاره هم که په پټه دې څه کړي وو که په ښکاره که نیک عمل دې کړی وو که بد عمل هغه خدای به درته وایي چې بنده ولې دې دا غلط کار کړی وو ولې دې کړی د خدای د ولې جواب یا څوک کړی شي نه شي کړی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين